سوال دا دی چې په غزوه تبوک کې د کافرانو تعداد څومره؟ 40,000. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې غزوه طائف کله راغلی وه؟ په 8 شوال باندې. جواب بالکل درست. اماد صاحب ته پکې موقع لږ ورکوه ښه. ماشاءالله. په غزوه حنین کې د اسلامي لشکر تعداد څومره و؟ 12,000. جواب بالکل درست. ماشاءالله. سبحان الله. غزوه حنین کله راغلی وه؟ 25 شوال 8 هجری باندې. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې په غزوه تبوک کې د مسلمانانو د لشکر تعداد څومره و؟ 13,000. دوباره ووایه. 3,000. جواب بالکل درست. ماشاءالله. تا ته یو چانس میلاو شو. صحیح ده. بل سوال دا دی چې په غزوه تبوک کله راغلی وه؟ په 9 هجری. جواب بالکل درست. خو رجب 9 هجری. هجری ده ښه. جواب چې کوم دی جواب نو هغه کوشش کوئ پوره وایي چې پته لګي چې دای جواب رجب 9 هجری. جواب بالکل درست. بل سوال دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې څه نوم و؟ قصوا. جواب بالکل درست. سبحان الله. سوال بل دا دی چې د نبی علیه السلام حجة الوداع کله وه؟ 11 هجری. جواب غلط. 10 هجری. बस जो हो गया वो हो गया. صحیح ده. بل سوال دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کله شوی؟ 63 سال. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات په کم سن کې شوی؟ 12 ربیع الاول 11 هجری د پیر ورځ ماسپښین. جواب بالکل درست. ماشاءالله. صحیح. بل سوال دا دی چې د نبی علیه السلام د وفات په وخت کې عمر څومره و؟ 63 سال. جواب بالکل درست. ماشاءالله. بل سوال دا دی چې د نبی علیه السلام د وفات چې کوم مرض و هغه کله شروع شوی؟ د 29 سفر نه والا تر 13-14 دین. صحیح. جواب بالکل درست. تبارک الله. قاری صاحب عبدالرزاق نو ماشاءالله مقابله عبدالرزاق وګټله. لاست وخت کا چې طالبان ته پته ولګي چې سړی میدان وړی دی او خپل انعام د کیمرې د مخکې وصول کا او د طالبانو د مخکې وصول. माशाल्लाह माशाल्लाह. इमादा मुकाबले होते रहेंगे इंशाल्लाह. बिया द पारा कोशिश कवा.